زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی چې د هغه نوم دی حضرت داود علیه السلام. ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام لري ټول پیغمبران، او هر پیغمبر له الله ډېر لوی شان او مقام ورکړی وي. داود علیه السلام په هغه عظیم اولوالعزم پیغمبرانو کې دی، او صاحب د کتاب دی، صاحب د شریعت دی. د قرآن شریف په مختلفو صورتونو کې چې موږ باندې الله کوم قرآن موږ له تاسو لرا لېږلی د هدایت دپاره، په هغې قرآن کې په مختلفو صورتونو کې د هغه واقعات دي، او زموږ دا علما وایي چې هغوی شمیر کړی دی نو تقریبا په 14 ځایونو کې په قرآن شریف کې د ده واقعات او د ده حالات راغلي دي. زه مې راته نن لږ مختصر شان د هغه د زندګۍ یو واقعه بیانوم، او مقصد مې پکې دا دی چې په یو ډېر لویه غلطۍ کې موږ او تاسو پراته یو، او زموږ او ستاسو نه هر وختي ګناهونه کیږي. خدا د الله ډېر لوی رحم او کرم دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې الله مونږ په یو ځل رانیسي نه. ګینې په دې قوم د داود علیه السلام کې یو وړه معمولي شان غلطي شوې ده، اگر چې هغې قوم منځونه کول، هغې قوم د داود علیه السلام د زبور تلاوت هم کو، هغې قوم د موسی د داود علیه السلام په احکاماتو بعضې باندې عمل هم کو، خو یو غلطي ته شوې ده، او غلطي بس د الله حکم ورته راغوي دا پلان صحیح کار خو الله ورته یې مه کوې. هغوی هغه کار وکړه چې هغه کار یې وکړه، نو دا یاد ساتئ، یاد ساتئ. قرآن شریف راوالی تر د الحمد نه تر د والناسه پورې په مخ د کائنات کې الله داسې سخت عذاب چالم نه دی ورکړی څومره چې د داود علیه السلام دې قوم له ورکړی دی. او هغه عذاب څو هغه راته بیا زه بیانوم. ته د الله په ذات یقین وکړه، داسې هغه د خولې خبره نه ده، بلکې په قرآن شریف کې په 2-3 ځایونو کې د هغې عذاب بیان الله کړی دی چې څنګه عذاب ولا الله ورکړی دی، او داسې د عبرت نشان د قیامت د ورځې پورې ګرځولی دی چې هغې ته عقل حیران دی. او څه چلې کو صرف یو غلطي ته شوې ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې رونو هغه هم د الله بندګانو، هغوی ته پیغمبر راغلی، خو یو غلطي ته وشوه، الله په کم عذاب رانیولی دی. موږ به او تاسو په دې موجوده دور کې سوچ او فکر وکړو چې په قدم باندې زمونږ د الله بغاوت شروع کړی دی. قدم په قدم موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف شروع کړی دی. پس دقه سوچ او فکر باندې زه تاسو ته د داود علیه السلام د دقې قوم بیان کوم چې په دې زړه کې یو یره او په دې زړه کې یو سوچ او فکر راشي چې یره ګورې الله هر وخت رانیول کولی شي. دقې مقصد نه دی. داود علیه السلام تاسو نوم اورېدلی دی او پیژنم یې، لوی عظیم پیغمبر او عظیم د شریعت خاوند. الله رب العالمین دنیا ته راولیږه، او کله یې راولیږه؟ زموږ دا علما وایي د حضرت موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس الله رب العالمین دی دنیا ته رالیږلی دی. او داسې عظیم پیغمبر دی چې پخپلم پیغمبر او یو بچی و، هغه هم الله رب العالمین پیغمبري ورکړی وه. بچی یې څوک و؟ حضرت سلیمان علیه السلام، هغه هم الله نبوت ورکړ. او بیا یو عجیبه خبره دام وورئ او دا یاد ساتئ چې دی په انبیاء کرامو کې هغه پیغمبر دی، هغه پیغمبر چې الله رب العالمین نبوت هم ورکړو او باچاهیت هم ورکړو. باچا مو د وخت باچا مو د سلطنت باچاهي ولا الله ورکړی وه. دلم الله دا چل کړو، د ده زوی لم الله دا چل کړو، حضرت سلیمان علیه السلام نه. سلیمان علیه السلام له خو الله بیا ناشنا باچاهي ورکړه. هغه الله ته سوال کړو، وی خدای پاکه داسې باچاهي راکړې
چې په مخ د ځمکې د چالم نی ورکړي او نی چاله ورکړي. داسې باچی ولا الله رب العالمین ورکړه ملک لا ينبغي لاحد من بعدي. خدای داسې باچی غواړم چې نه د زمانه مخکې چاله ورکړو نه زمانه پس چاله ورکړي. نو زوی هم پیغمبر و هم باچاو، دیم پیغمبرم و باچام. الله رب العالمین دی پیدا کړ. او زمونږ د علما د تاریخ وی او د تفسیر چې دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په لسم پوش کې نوسیو. لسم پوش کې داود علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسیو. الله رب العالمین چې پیدا کړ نو د ځوانوالي نه ولا الله رب العالمین زبردست فکر او سوچ ورکړ. د په ځوانوالي کې یو واقعه په قرآن شریف کې راغلی ده. او واقعه نه بیانوم چونکې وخت دومره مختصر دی نو هغه واقعه به چېرته بیا بیان کو. خو په قرآن شریف په 2 سپاره کې مشهوره واقعه ده د طالوت او د جالوت. قرآن شریف کې راغلی ده دا واقعه. الله رب العالمین جالوت لا د طالوت په لاس باندې یو عظیم الشان شکست ورکړ. قرآن شریف کې هغه واقعه ده. دوی څومره وې د طالوت چې کم لښکر و هغه 314 کسانو او د جالوت چې کم لښکر و هغه 1,00,000 کسانو. قرآن شریف کې راغلی 1,00,000 کسانو. یو عجیبه دبدبه و عجیبه سوچ و فکر. داود علیه السلام دقی وقت کې معشوم دی، الک دی، یا د 14 کالو دی یا د 19. جهاد دیم نه بوته خو دی په جهاد کې راغی. په هغې 313 کسانو کې راغلی دی رسول الله مبارک وی. او بیا د قدرت دی شان ته ګوره واقعه مې مقصد نه ده خو دومره راته ویمه چې هغه جالوت چې د 1,00,000 فوج مشر و لوی باچا و الله رب العالمین د داود علیه السلام په لاس باندې هغه بردار کړ. بیا رسو الله رب العالمین داود علیه السلام له پیغمبري ورکړه او پیغمبرۍ سره یې ولې کتاب هم ورکړه. مشهور کتاب دی تاسو نوم اورېدلی دي. 4 کتابونه دي. 4 کتابونه. یو قرآن عظیم الشان دی، یو تورات دی او یو انجیل دی او 4 نمبر زبور دی. زبور الله رب العالمین حضرت داود علیه السلام له ورکړه. نو صاحب د شریعت مو او صاحب د کتاب مو الله رب العالمین ول دغه پیغمبري ورکړه. د هر پیغمبر یو خپل شان او یو خپل مقامی. داود علیه السلام له الله لوی شان او مقام ورکړو او داسې یو صفت یې وله ورکړی. داسې یو صفت چې په مخ د کائنات کې دا صفت هم بل چاله نه دی ورکړی. هغه صفت څو؟ هغه صفت یې دا و چې الله رب العالمین ډیر بهترین او خشته آواز ورکړی. داسې آواز یې و داسې آواز چې په قرآن شریف کې دی. ګورئ دا راته څه زه د ناول او د ډایجسټ نه ویمه، دا په قرآن شریف کې دا خبرې دي چې کله به داود علیه السلام د خپل کتاب زبور تلاوت شروع کړ نو دا په قرآن شریف کې دي چې مارغانو به م ورسره تلاوت کو، دریاب به م ورسره تلاوت کو، غرونو به م ورسره تلاوت کو، مارغانو به م تلاوت کو، دریاب به م تلاوت شروع کو. یا جبال اوبی معه والطیر. غرونو م تلاوت شروع کو. دومره خشته آواز و، دومره بهترین آواز و او دومره د خوند او د مزې آواز و چې یو خو ګوره سجانه موږ آواز وکړو نو دا بازګشت ورته وایي. آواز وکړو نو هغه آواز واپس روتنبیږي. خو تاسو په دې لوی لوی عمارتونو کې چېرته آواز وکړئ نو هغه آواز روتنبیږي. پښتو کې ورته ته څه وایې؟ گونج. گونج نو چې یاره داود علیه السلام آواز وکړو هغه گونج نه. گونج نه چې څنګه به داود علیه السلام د خپل دبور تلاوت کو دقه شان به مارغان هم لګي. ښکلي و ډېر مزېدار تلاوت یې ډېر ښکلي و. دقه شان به دریاب هم تلاوت کو او دقه شان به غرونه هم تلاوت کو. ته به وایې دی څنګه کو؟ دا زه نه ویمه او دا بل ملا نه وي او دا رسول الله مبارک نه وي، دا الله وی. الله یا جبال اوبی اوبی معه والطیر وعلنا له الحدید. بہر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام لا اللہ رب العالمین اور تورات پہ اللہ کتاب ورکڑو. زمون قرآن شریف کی سو صورتوں نے دی 114 دی
او په زبور کې 150 سورتونه. اس خبره تا کو خدای پاک ولی یو عجیبه شاندا ورکړو چې زبور به تلاوت په روزانه کو او تلاوت په څومره وخت کې کو. دا یو عجیبه خبره وره. دا رسول الله مبارک وای. دا زنه دا رسول الله مبارک وای. سفرونه به کول وی اسرات په زین کې کته کې لکه زبر تاسو پښتو په دې الفاظ کوی وی از زین کې نو چې اس په زین کو او دی با استراته او خطبه نو دبه د اول نه تر راواله تر داخله پورې د یو سلو د دې 50 سورتونو ټولو تلاوت کو. دا رسول الله مبارک وای. دومره عجیبه ولا خدای پاک طاقت ورکړو. صرف دومره وخت کې چې هغه به زین شو او زین سره به هغه راغی او کېناسته به نو چې د کور نه به را روانېده او زین ته به راخطه استه نو د ټول زبور تلاوت پې کړو او خشته تلاوت پې کو. داسې نه چې زمونږ سې به ګړنجه ګړنجه کول، نه داسې تلاوت پې کو چې مارغان به ورسره لګیا وو. موږ تلاوت کوو الله دې معافي وکړي. د قرآن شریف هغه سطح نیاز موږ راوستی دی. سو قرآن صحیح ویلی نشي ته په خدای یقین وکړه هغه ګړبړی شن وي چې زه تا ته ویم، نه هغه به داسې تلاوت کوو چې ورسره به مارغان هم لګیا وو او دومره وخت پې اخیسته. نو الله رب العالمین لوی شان او لوی مقام او لوی مرتبه الله رب العالمین ورکړې وه. لوی شان یې و. خدای پاک ولې عجیبه صفتونه ورکړي. یو ځل داسې را روان و دام په قرآن شریف کې دي نو ده به د چې کوم باچا و د هغې کمیټې نه به ولې پیسې ورکولې او جایز. نو یو ځل بازار کې داسې ځان به یې بدل کړی او د دې رعایي حالات پې معلومول. دا رسول الله مبارک وایي. نو یو ځل را روان دي یو 2 کسه په خپل منځ کې لګیا دي. نو هغه یو ته وایي یاره د دې ملک باچا او پیغمبر څوک دی؟ نو بل ورته داود علیه السلام. وی ښه وی څنګه انسان دی؟ وی ډېر بهترین انسان دی، ډېر خشته انسان دی، ډېر نیک انسان دی. او صفات یې شروع کول وی خوب یې ووی. هغه ورته دا خو دې ولې ووی؟ وی یاره دا یو خبره ده. وی ډېر بهترین او پاک او خشته او ښکلي صفات والا انسان دی. خو دا ده چې دا ګټه وټه او دا د خپل کور اهل و عیال خرچ و خوراکو چې دا به د خپله لاسه وي نو ډېر به خو. یاره چې دی وي بس الله ته سوال وکړو وی خدایه پاکه زه به د دې نه پس په خپلو مټو باندې ګټم او په دې خپلو بچو باندې بیا خورم، د حکومت نه به نه علم. نو الله رب العالمین ورته خطا دا قدم راواخشه زه به درته اوس دا راسره احسان وکړم. دا په قرآن شریف کې دی. اسده ګورئ وایي زه به دا احسان درته وکړم چې زه دا جنگونه دي نو دی جنگونو کې به پخوا دا زغرې جوړې دي او دا ډال به جوړې ده. نو داسې چل به وکړم چې د اوسپنې څومره کارونه دي نو تا ته مې اوسپنه هغه دا وکړه چې تا ته مې آسانه کړه او زه چې د اوسپنې نه څه جوړې هغه جوړوه. نو دا په قرآن شریف کې دي. اوسپنه ورته الله رب العالمین نرمه کړه او په شان د موم به وه. اوسپنه څومره مضبوط شوې دی دا وګوره، دا اوسپنه ده تی قبول هم نشي. هغه ته الله رب العالمین په قرآن کې وایي موم مې ته والا جوړ کړو. مومه د اوسپنې موم جوړ شو. نو لګیا زغرې به یې جوړولې او د اوسپنې سامان به یې جوړو. کوم انجینیر شو؟ انجینیر شو. انجینیر د دنیا په دې دغه کې تاسو ته څه وایي چې دغه کم میکانیکل انجینیر شو. میکانیکل انجینیر هم شو. د اوسپنې نه به یې څیزونه جوړول. ښایسته مزېدارې زغرې به یې جوړولې او هغه به بیا خرڅولې او په هغې باندې د هغه خپل چې څه د هغه د زندګۍ و هغه به یې کول. نو داود علیه السلام له الله رب العالمین ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه وله الله رب العالمین. قرآن شریف کې مختلف قسمه واقعات دي راغلي دي په صورتونو کې، په مختلفو صورتونو کې. زما چې کومه موضوع د هغه رانه ګډه وډه کېږي یعنې د قرآن شریف په مختلفو صورتونو کې عجیبه واقعات دي. اسد جانه یو ځل په دې 23مې سپاره کې یو واقعه ده. عبادت پہ کو. عبادت پہ څنګه کو؟ عبادت پیدا سے کو چې د خپل زندګۍ د اوقات تقسیم کړو. د خپل زندګۍ اوقات نو یو ورځ به د الله عبادت کو. دا رسول الله مبارک وي. په دویمه ورځ به د خپلو بچو تربیت کو.
او په درېیمه ورځ باندې به د خپلو اهلو عیالو تپوس او پوښتنه کوله. دا یو عجیبه دغه یو ورځ به عبادت کو، یو ورځ به د خپلو بچو تربیت کو، په درېیمه ورځ باندې به د خپلو رعایو باچاو د هغوی فیصلې او دغه کولې. نو عبادت یې څنګه و؟ دا په قرآن شریف کې دي. ځان له به په یو کوټه کې ولاړو، زبردست عبادت به کو. دا ګورې ټول رسول الله مبارک د هغه صفات بیانې. یو ورځ به کوجه و او بل ورځ به روجه وه. دا ټول عمر د هغه دا کار و. رسول الله مبارک وایي په تمام روجو کې د ټولو نه بهترینه روجه د داود علیه السلام وه. یو ورځ به روجه وه، بل ورځ به کوجه وه. یو ورځ به روجه وه او بل ورځ به کوجه وه. او په ټولو عبادتونو کې د ټولو نه ښکلې عبادت د داود علیه السلام و. څه چل به کو؟ شپې یې په 3 حصو تقسیمه کړې وه. په یو حصه کې به خوب وکړه، نو دویمه حصه کې به د الله عبادت وکړه، نو درېیمه حصه کې به بیا اوږده شو. وی د ټولو نه بهترین عبادت رسول الله مبارک وی دا نو د شپې به عبادت ته پاسېده. عبادت به هم داسې نو چې یاره عبادت به کوو، نو یاره وی یاره بیګا زه داسې یو 4 بجې را پاسېدم، نو سپو غپل. دا زموږ دا خلک لګیایي که نه، نو سپي خو غاپي، هر ټیم غاپي. عبادت به داسې کوو چې ور به ځان پسې جرانده که او پټ عبادت به کوو. نو یو ځل پټ عبادت کوي، ور یې جرنده کړی دی، کړکۍ بندې دي، ورونه جرنده دي. چې ورونه جرنده دي، کېنه قاري صاحب دا آیاتونه به راته اوس وایي، چې ورونه جرنده دي، دې کې یو 2 سړي راغلل. دا په قرآن شریف کې دي چې 2 سړي راغلل په جګړه دي یو بل سره. د 20 سپاره کې دي خصمان بعضهم علی بعض ولا تتبع الهوا. دواړه یو بل سره جګړې دي. داود علیه السلام چې وکتل خدایه دا سړي په کومه راغلل؟ ور جرنده دي، کړکۍ نشته، روشندان نشته، دا په کومه راغلل؟ بس هغوی لګیا اوس په یو بل سره په جګړه دي. په 20 سپاره کې د سجده چې کوم ځای کې راځي دې ایتونو کې دا بیان دی. بهر کې ورته وایي ولې؟ بس سم جګړه ده. نو دا یو سړي وی دا بل سړی چې ورسره دی، دی ورته وی ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. وان هذا اخي، دا زما ورور دی، له 99 نعجه، د سره یو کم سلګړي دي، د سره یو کم سلګړي دي، ولي نعجه واحده، وما سره یو ګډه او دی ما ته وی چې دا یو امر راکړه. فقال اكفلني، او په خبرو کې هم تکړه دی. داود علیه السلام چې دا خبرې واورېدې وي دا دی وی دا خو زیاتې کوي، د سره یو کم سل دي، تا سره یوه د هغه یون دی وی چې مال راکړل، دا خو دې زیاتې کوي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليغبي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهر کې چې دا فیصله وکړه رب العالمین، ګوره انسان په فیصله کې الله ډېر محکم پیدا کړو، خو دا فیصله ته داسې وشوه د الله رب العالمین شان دې دنیا ته ښیي چې غلطي نه وه د هغه، خو هغه په ظاهره باندې فیصله وکړه. فیصله داسې وه چې ده د یو کس خبره واورېده چې زما د ده سره یو کم سل دی او ما سره یو ده، دې معنه دا یوالي. بس داود علیه السلام د دې بل اړو خبره ونرېده او ته دا خو ته ظلم کوې چې د ده نه دا یوه مالې. الله رب العالمین ورته دغه راوړي چې ته خو د دې بل هم واوره که نه، دا بل څه وایي. بهر کیف چې هغه الله ورته ده ووي، فورا دی په الله رب العالمین ته په سجده شو. وایه وخر راکعو وانا، فورا الله ته په سجده پرېوت چې خدای پاک د دې نه پس به داسې فیصله نه کوم، زه به صحیح فیصله کوم، د دواړو به اورم. دا موږ ته یو قانون دغه شو چې هر چا ظلم کړی دی ته به د دواړو فیصله واورې، د هغې نه پس به بیا فیصله کوې. نو بیا الله رب العالمین د هغوی هغه دغه نو بیان یې داسې و چې عجیبه عجیبه فیصلې به یې کولې او زبردست عبادت به یې د الله رب العالمین کو. د دې داود علیه السلام په وخت کې یو عجیبه واقعه راله. ده خو حکومت کو،
حکومت یې په یو داسې ځای باندې دغه شو چې یو قوم و چې هغه د کوهي تور په خوا کې لیا یو کلی چې اوس په بحر احمر باندې مشهور دی دلته یو قوم آباد او یو قوم هلته خپل استوګنه کوله قوم کې علما وي تقریبا 80,000 کسان رب العالمین باچا صاحب دی خورا دی نور الامین باچا زمون ډیر عظیم انسان دی او ډیر ښکلی ناخوان او خشته مداح دی انشاءالله د مونځ نه پس پرته لږه شان ناخواني کوي دقې لیا کلي کې یو قوم اوسېده او هلته د داود علیه السلام حکومت دا 80,000 کسانو او الله رب العالمین په زبردست فراخی راوسته وي داسې فراخی چې هر قسم نعمتونه الله رب العالمین ورکړو چې دا هغوی کم اکنامیکل معیشت مضبوطو هغه په کبانو باندې و دا کبان به رانیول په دې باندې معیشت مضبوطو کوی عبادت به هم د الله کو او دغه خپل معیشت به هم کو امتحانات د الله رب العالمین د طرف ته راځي او امتحان به خامخا وي ګوره دا یاد ساتئ دا په قرآن شریف کې الله په یو ځای کې نه په دوی ځایونو کې نه په څو ځایونو کې الله دا ویلي دي چې که ته دنیا ته راغلی امتحان به خامخا وي زه ته یو آیات صرف هغه نمونه صرف یو د نمونې دپاره ته بیانو نور قرآن شریف مختلفو ځایونو کې دا دغه احسب الناس وایه ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ته ایمان راوړه ته ووایې چې زه ایماندار یم وهم لا یفتنون الله امتحان خامخا به امتحان وي نو دا قوم ډیر زبردستو نعمتونو کې الله په امتحان راوسته دا ګورې په قرآن شریف کې دا بیان دی امتحان څنګه و امتحان دا و چې دوی به ښکار کو زبردست کار به کو نو الله رب العالمین په د ښکار یو امتحان داسې راوسته چې تاسو ښکار کوئ د هفتې 9 ورځې دي کوئ خو صرف په هفته کې به یو ورځ د خالي په ورځ کار نه کوئ دا ورته الله ووي د خالي په ورځ یې په ښکار بند کړ خیر دی قوم دا خبره ومنله چې دا د الله رب العالمین د طرف نه حکم دی خو شیطان خو خپل کار به کوي شیطان قسم خوړلی دی الله رب العالمین سره قسم په قرآن شریف کې دی چې لأملأن جهنم منك وممن تبعك اجمعین ثم لآتینهم عن اليمین والشمال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاکرین دا بندگان بر لزه گمراه کوم نو شیطان یو دغه ورته دا جوړه کړه چې دا ولې تاسو څه چل کړی یاره د خالي په ورځ د ښکار نه الله منې کړي وایي داسې چلو کې او د خدای شان ته ګوره د امتحان موقع وه نو په نور ورځو کې به ډوکبان وونه او د خالي په ورځ به د دې دریاب د سر نه راغلو صرف په داسې په دې 2 ګوتو به دې مرانیوي شو او په نور ورځو کې به دې نه شو نیوي خو دوی باندې امتحان و الله ته یې مه کوئ نه به کوي داسې چلو کې چې حیله وکړې حیله دا په قرآن شریف کې دي او حیله داسې وکړې چې د خالي په ورځ کار مه کوئ که نه د خالي په ورځ داسې ډوګلونه وباسئ کندې وباسئ دا کبان به دې کندې ته راځي او بیا د اتوار په ورځ د ګل په ورځ رالی بس دې کې قوم ته چې ټول قوم ته ده ووي قوم په 3 حصو باندې تقسیم شو یو حصې خوی بس ټیک ته موږ د خالي په ورځ نه کوو د خالي په ورځ به ورته ډوګلونه وباسو د اتوار په ورځ به یې نیسو دویم قوم ورته دا کار مه کوئ او دا ښه نه دی او دریم قوم داسې شو دریمه حصه داسې شو چې هغوی بالکل صراحتاً وي چې دا کار مه کوئ او د دې نه ځان وساتئ بس دا یو قوم په دې ګناه باندې مبتلا شو د خالي په ورځ به یې ډوګلونو کې دا کبان رانیول او بیا به یې دغه کول داود علیه السلام ورته وی د هغې قوم خلکو ورته دا کار مه کوئ دا قرآن شریف کې 200 آیاتونه ویم خو دوی نه منل دویم چې کم قوم هغوی بیخي غلې پاتې شو نه ورته او کړو نه او دریم ښه پوره منې کول دا قرآن شریف کې 200 آیاتونه ویم دوی لګیاو دا کارونه کول دې کې د قوم دا وکړه چې دا خو د الله قهر او غضب ته دعوت دی دا ولې دوی داسې چل کوي نو دوی د دې کم قوم چې دا ښکار کو د دوی په دې کورونو کې دیوالي وه غټ مضبوط دیوالي وه نو هغه خلک چې ښکار به یې کو هغوی یې یو لخته کړل
مس کې دا بل قوم شو چې دا منی کول بیا نو دریم نمبر هغه شو چې منی کول بیا هم کول او ورتل بم نصیحت به هم ورته کو دوی په هغې خپلو خرمستو کې لګیا وو کبان به یې رانیول د خالي په ورځو بیا مکمل یې انکار وکړ قرآن شریف کې الله رب العالمین وایي موږ ورته پوره داود علیه السلام په خولې باندې نصیحت وکړه خو دوی نه منل چې نه منل نو راواړوې نهمه سپاره لومبۍ سپاره تقریبا 18 سپاره دې ټولو کې دا بیان دی واسألهم اے د دوالو جهانو سردار تپوس وکړه د دوی نه د چا متعلق عن القرية التي كانت حاضرة البحر استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون د خالي په ورځ به ډېرو او نور به نور لا تأتيهم داود علیه السلام وتی دا کار مه کوئ کذلک نبلوهم بما كانوا يفسقون الله امتحان دی دا کار مه کوئ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وتقوم لګیا شو خبرې نصیحتونه خو دوی ونه منل چې دوی ونه منل دا به لګیا وو شپې د سارې به یو اوازونه وو د شپې به اوازونه وو هغه خپلې خرمستیانې به هم کولې دا الله رب العالمین شان ته ګوره دې خبرې ته لږ متوجه شئ زما د خبرې یو ډېر لوی مقصد دی په دې کې چې یو ځل ولا الله رب العالمین پې قهر راوسته نو قهر څنګه و نو قرآن شریف په راواړوې قرآن شریف کې الله رب العالمین په دقیق کې بیان کوي چې کله دوی دا خبرې ونه منلې نو دې کې دوه قسمه قوم یو ځوانانو یو بوډاګانو چې دا خبره د خپل پیغمبر نه منله نو الله رب العالمین د دقیق خلکو نه په نص د قرآن دا خبره ثابته ده ګورې دا د یو ډېر لوی مقصد دپاره ته دا خبره کوم چې و مسلمانان و د پیغمبر منونکي صرف د یو خبرې چې تاسو د خالي په ورځ کار مه کوئ دقې ونه منل الله رب العالمین ورسره څه چل وکړه قرآن شریف په دقې اخري ایاتونو کې وایه څه چل الله رب العالمین دا چل وکړه چې جبریل راغی او حکم ورته وکړه چې څومره قوم و چې هغه کې ګناه کې مبتلا و الله رب العالمین ته خنزیران او بیزوګان جوړ کړ خنزیران او بیزوګان دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده ګورئ خو دې کې د یو ذرم شک وکړو د ایمان نه خلاصېږي دا په قرآن شریف کې یو ځای کې نه ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت کونوا قردة خاسئین او په دې نهمه سپاره کې الله رب العالمین په دې اخیری آیات کې څه وایي نه دی آیاتونو کې واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر په دې کې د اخري آیاتونو کې الله رب العالمین وایي چې واستأذن ربکم د دې نه مخکې آیات کې الله رب العالمین خبره کړه زما د بهر کې الله رب العالمین د هغوی نه خنزیران او بیزوګان جوړ کړل دا په نص د قرآن ځای کم چې مشرانو هغې نه الله خنزیران جوړ کړل او کم چې پکې هلکان و الله د هغې نه بیزوګان جوړ کړل د ورځې به یې چغې او سورې والې او د لګیا به د شپې به هم لګیا و چغې سورې چې دې قوم ورته دیوالونه والي دغه قوم چې سبا راپاسې نه اوازونه و نه چغې سورې وې هغوی خدای څه چل شوی دی چې نه چغې شته نه سورې شته دا څه چل شوی دی نو په تپوسونه یې کول چغې والې خو د دیوال نه اخوا وروړې چې ورونه یې کوله وکړل په نص د قرآن دا خبره ثابته ده د ټولو نه الله بیزوګان او خنزیران جوړ کړو د دې سترګو نه یې اوښکې روانې وې دوی پکې پیژندل نه چې پلانکې پکې څوک دی او ډنګرې پکې څوک دی هغې بیزوګان هغوی پیژندل چې دا پلانکې دی او دا ډنګرې دی لګیا او جامې به یې تې نیولې او جلاګانې یې ورته کولې الله رب العالمین په قرآن کې وایي چې دا هغې قوم چې صرف یو خبرې د خپل پیغمبر ونه منله الله ته بیزوګان او خنزیران جوړ کړ یو څو ورځې جمع دیو او بیا یا 3 ورځې پس علما وایي یا 6 ورځې پس ټول الله رب العالمین مرداران کړل د څه د وجې ما ته وګورئ د یو خبرې د نه د منلو د وجې الله رب العالمین د داود علیه السلام دقې قوم نه په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې الله ته بیزوګان او خنزیران جوړ کړل زما عزتمن درونو زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ دنیا کې الله رب العالمین رالیږلي یو او دنیا کې چې رالیږلي یو داسې نه یې رالیږلی چې بس فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون چې
چې څه تاسو کوئ هغه کوئ او ما ته به واپسي نه وي نه د دې دپاره موږ الله نه یو رالیږلی موږ له شریعت او دین را کړی دی موږ له احکامات را کړي دي دغې احکاماتو باندې عمل کول دي او که د دې عمل نه موږ اخوا شو دا خو د الله رب العالمین لوی احسان لوی پرزونه په موږ او تاسو باندې ده چې موږ الله رب العالمین د رسول الله مبارک د خاطر په یو ځل نه هلاکوي خو که موږ دقه شان لګیا یو او د الله نافرمانۍ کوو د الله رب العالمین خلاف لګیا یو بغاوت کوو نو دا یاد ساته چې په یو ځل خو بغیر کېږي نه خو د دنیا جون به د الله رب العالمین تنګۍ ګورئ دا الله فیصله کړې ده او په نص د قرآن دا فیصله ثابته ده قرآن شریف کې الله رب العالمین څه وایي ومن اعرض عن ذکری صاف اعلان الله رب العالمین کړی ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د احکاماتو خلاف وکړي زما د حکمونو خلاف یې وکړل زما د پیغمبر خلاف یې وکړه نو څه چل به زه وکړم فإن له معیشة ضنکا جون به وله تنګ کم جون به وله را تنګ کم ګورې جون به تنګ څه مطلب نو دا راواړی بیا پې تفصیلونه وګورئ نو زما په خیال بیا پکې دغه د مفسرینو هغه شیخ فخر الاسلام صاحب خبره لامبو یې پکې والې ده چې ستا د زندګۍ ټول زندگی به د الله تنګ کی معیشت به د تنګي مال به د تنګي اولاد د تنګۍ خبره براشي زندگی به د الله رب العالمین تنګ کی او دا موږ په دې خپل سترګو ګوري وینو قسم دی د انسان زندگی یو ګوره یو حتی الله رب العالمین انسان ورسي دا د الله رب العالمین طریقه ده چې انسان یو حد ته ورسي خو چې دی کله د الله بغاوت شروع کی د الله د احکاماتو کله بغاوت شروع که دقه لویوالی به د الله رب العالمین بیا ښکته راولي ګورې دا یاد ساته ویریږئ د الله نه نن موږ په ګناه باندې داسې زړور ورځو دا شی مه کوئ ګورې تباه و برباد کیږو جون به د الله رب العالمین تنګ کم مال به رانوالم اولاد به رانوالم عزت به رانوالم او دا موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي چا چې د الله د احکاماتو خلاف ورزي کړې ده یو وخت یې الله وله مقور کی واله دا مقواله خو بیا الله رب العالمین را ټینګ کی د اسمان نه ځمکې ته راوغورځوي دا ولې دا د الله د احکاماتو خلاف کې دا الله فیصله کړې ده فإن له معیشة ضنکا دا خو د دنیا جون شو د دنیا خو یو څو ورځې جون دی تیر بشي 10 کاله 20 کاله 50 شپېته او یا نهایت 100 کاله زمونږ یو ابدي جون هغه د آخرت را روان دی نو د آخرت په جون کې به څه وي د دنیا جون خو دې هم تنباه شو ونحشره یوم القیامة اعما او د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې ړوند پاسې ړوند د هدایت هغه کومه رڼا چې د هغه بر الله والي دا موږ نن لګیا یو ما خو تا ته ووي چې د داود علیه السلام قوم کې صرف یو غلطي وه د کالي په ورځ به ښکار نه کوي نن زمونږ وګورئ زمونږ په قوم کې کومه غلطي نشته زنا زمونږ په قوم کې ده شرابخواري زمونږ په قوم کې ده دمتوب زمونږ په قوم کې دی حرام خوري زمونږ په قوم کې ده بل مسلمان بې عزته کول زمونږ په قوم کې دي دا خو د رسول الله مبارک هغه دعا ده خو ګورې دعا بعضې وخت الله رب العالمین وایي چې زه صبر کوم صبر کوم نبع عبادي انی انا الغفور الرحیم وایه چې زما رحم او کرم ډېر لوی دی خو دغه آیات سره الله بیا جخ ویلي وان عذابي هو العذاب العلیم موږ ولې د دې نه عبرت نه اخلو موږ لګیا یو د الله احکاماتو خلاف د رسول الله مبارک د طریقو خلاف دا شی زړونو لږ شان سوچ او لږ فکر په دې خپل ذهن او سوچ کې راولئ ګینې قسم په خدای دنیا هم تباه کېږي او آخرت هم تباه کېږي د داود علیه السلام قوم وګوره که نه ما خو تا ته ووي منځونه هم کول اودسونه هم کول تلاوتونه هم کول دا هر څه کول خو یو غلطي چې تاسو د خالي په ورځ کار مه کوئ الله تې خنزیران او بیزوګان جوړ کړل ته به یاره موږ خو داسې لګیا یو زمونږ او داسې لګیا یو ورونو زمونږ په دې عالم دنیا چې ده ټیک ته دا شکلونه هم د انسانان دي خو که موږ لږ مخ واړو او لږ موږ له د الله د عقل سترګې راکړې زمونږ هم ګورې خنزیران او بیزوګان جوړ شوي دي دې کتابونو کې یو واقعه ده زمونږ د هندوستان یو ډېر عظیم عالم تیر شوی دی شاه عبدالرحیم رحمهم الله چې د مولانا عبدالعزیز رحمهم الله پلارو هغه الله رب العالمین یو صاحب کرامت انسان پیدا کړو په هندوستان کې نو چې کله به د جمعې مونځ له راته نو په دې سر به یې رومال اچوله
نو چې په سر به رومال چولو نو د خلکو به ورته ګوره ستا د دې شکل ستا د دې جوسي مونږه انتظار کو ته د جمعې په ورځ دی په سر باندې رومال چولي نا شاګردانو ورته دا ته څه کې شاه عبدالرحیم رحمهم الله ورته دا راز مخلا کار کوي زه په دې خپل حالت باندې داسې ټیکیم هغه وینه دا به مونږ ته ښکار کوي شاګردانو دی هغه ورته دا صادر په دې سر واچوه چې په سر یې واچوه خپله مراقبه وکړه وایي لږ صادر د سر نه اوچت که چې هغه اوچت که په هغې ځای بېهوشه راپرېوته خلکو ورته دا ولې وایي څه چل شوی دی چې صادر دې په سر واچو ته نو مهرباني وکړئ وروڼو د رب د احکاماتو خلاف ورزي مه کوئ یعنی د الله رب العالمین صبر هم ډېر لوی دی خو د الله د قهر او د غضب هم ګوره بیا انتها نشته داسې به دې راولي ما تا ته زه بار بار ویم چې صرف د یو ګناه د وجې هغوی نه الله خنزیران او بیزوګان جوړ کړ نو زما عزتمندو وروڼو موږ د دنیا کې عارضي ژوند دی ډېر کم ژوند دی زموږ اصل ژوند هغه د آخرت دی هغه د قبر دی هغه د الله په دربار کې ودرېدل دي نو چې د الله د احکاماتو خلاف ورزي زموږ نه ونه شي ګورې او کوه شوه دنیا هم برباده ده موږ یې په دې خپلو سترګو وینو او آخرت هم برباد دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له په دنیا کې د شریعت او د اسلام د لاندې زندګي الله رب العالمین رانصیب کړي زما عزتمندو وروڼو یو اعلان تاسو ته کومه تاسو ته پته لګي چې الحمدلله زمونږ دلته په دې مسجد کې مونږ یو مدرسه قایمه کړې ده او تاسو وینئ مدرسه تجوید القرآن والحفظ او دغه شان زموږ په کور کې هم تاسو ته پته لګي مونږ مدرسه الحمدلله جوړه کړې ده زنانو دلته د هلکانو هلته د زنانو دا علماو د زمونږ د دې قاریانو صاحبانو زموږ چې کوم هلته معلمات دي او معلمین دي د هغوی هغه محنت او ستاسو هغه کومه خواري چې وه هغې یو ډېر لوی رنګ راوړه او هغه دا و چې دلته ستاسو دا بچي ستاسو د دې کندي راځي الحمدلله په دې کې 4 کسه حافظان او تقریبا 20 کسه په ناظره باندې قرآن شریف ختم کړ او هلته تقریبا 20 طالباتو په تجوید او په ناظره او 9 طالبات هغه د علم نبوت نه فارغ شو ټول وایي الحمدلله نو د دغې د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره زموږ خو خیر چې کوم ترتیب وي هغه داسې وي چې هغه موږ د روجې نلوان دی چې کم د رجب او د شعبان د قمیاش وي دقې که موږ دا دستار باندې کوو خو چونکې زموږ د دې محفل هغه زینت او د هغې هغه ښکلېوالی هغه په استاذ العلماء زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب باندې او تقریبا د 20 کالو نه هغه زه هرې دستاربندۍ له راولم هغوی سره وخت نو نو هغوی وی چې زه بیا به د اختر نه پس انشاءالله وتعالی د دې دا پروګرام وکړو نو الحمدلله د هغې هغه پروګرام د دقې ماشومانو د حفظ د ناظرې او د هغې طالباتو د علم او د هغوی د هغې تجوید د ناظرې وغیره هغه پروګرام انشاءالله موږ په آینده جمعه چې کومه دا آینده جمعه ده 1 می باندې په دې باندې دقه ښکلې او مزیدار او خشته محفل انشاءالله موږ جوړ کړی دی او هغې ته به دقه استاذ العلماء زینت المحدثین چې حقیقت دا دی چې د دې صدۍ ته کومه صدي چې کوم زموږ روانه ده د دې یو عظیم محدث دی د دې یو عظیم عالم دی او یو لوی عظیمه هستی ده والله العظیم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم چې کم شان لري کم مقام لري زه هم په هغه خو مستقل جمعه به هم کمه شي د هغه په شان د هغه په مقام د هغه په مرتبه لږ خو دا سوچ وکړې چې په زرګونو نه په لکونو الله رب العالمین د هغه نه علما فارغ کړل او تاسو هر کال وینئ چې په دارالعلوم حقانیه کې په زرګونو طالبان دلته ستا په دې عثمانزو کې په دارالعلوم نعمانیه کې هر کال 1200 او سخت کالم تقریبا 1200 علما به د هغه نه فارغېږي دا هر کال دا وي نو په زرګونو نه په لکونو د هغه علم الله رب العالمین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو وی شان لري لوی مقام لري قسم په خدای حضرت شیخ صاحب اگر چې زموږ بعضې خلک ناپوهه قمقل بېوقوفه او د علم نه خلاص او د بېوقفتوب په انتها باندې بعضې خبرې ذهن کې راولي خیر هغه د دې موقع کولم نه دي خو بهر کې هغوی به انشاءالله وتعالی یوازې ما هغوی ته ویلي دي
صرف هغه مې درکړ چونکې حضرت شیخ صاحب خلک خوښوي م نو هغوی به انشاءالله په آینده جمعه باندې دلته بیان هم کوي دوه نیمو بجو له به انشاءالله راځي او دستاربندي به وي د دقې ماشومانو حوصله افزایي به وي. تاسو ته یو اپیل دا کوم تاسو ته هم کوم او چې زما اواز څوک اوري هغوی ته هم وایو چې انشاءالله په آینده جمعه باندې به د دقې ماشومانو حوصله افزایۍ دپاره تاسو ټول راځئ انشاءالله او دې اجتماع کې به انشاءالله موږ سره شرکت هم کوئ او پوره به راسره ناست هم کوئ چې د ماشومانو حوصله افزایي مو شي او د حضرت شیخ صاحب خو لوی شان لري لوی مقام لري نو د هغوی به هم دغه وشي او کې به هم نه دا کومه پروپیګنډه چې روانه ده نو دا به د خپل اشناغر منګه یو دلیل حضرت شیخ صاحب ته ووایي چې تاسو سره زموږ کوم مینه ده محبت دی هغه د دې نه زیات سیوا دی چې دا کم خلک وایي نو انشاءالله آینده جمعه کې به موږ سره شرکت په دې کې کوئ انشاءالله نور الامین شاه باچا ته زه دعوت ورکوم الله دې وکړي چې هغې قبول کړي او دغه شان بشیر جان ارماني صاحب خو زموږ داسې ملګری چې هغه هر وخت موږ سره هغوی هم راځي حافظ فضلي امین شاه صاحب هم راځي او زموږ د دارالعلوم نعمانیې محتمم مفتی محمد حسن جان صاحب دا ټول علماو د دې علاقې چې څومره علما دي دا ټول به پکې شرکت کوي یو ګلدسته به وي علما به تاسو ته دلته مخامخ په کورسو ناستي تاسو به د هغوی دا مخ دیدارونه هم کوئ او د حضرت شیخ صاحب بیان به وورئ نو چې څومره زما د جمعې ملګري دي خصوصا دوی ته او عموما چې زما اواز څوک وري انشاءالله دې اجتماع کې به موږ سره شرکت کوئ انشاءالله کوئ به انشاءالله که نه ما سره وعده وکړئ وعده چې کم از کم نیمه ګنټه به موږ ناست یو خو بار به لاړ شي څه به کوئ یا به ناستې خبرې به کوئ یا به غیبت کوئ یا به دا کوئ او چې دلته دې ګلشن کې ناستې نو دا خیر اوس مستقل موضوع ده چې په دغه اخري حدیث کې هم تاسو شرکت وکړو لکه چې د دې د ټول کال هغه کم ثواب دی الله بس تاسو په عملنامه کې ولیکلی کېږي نو لوی ښکلې موقع ده انشاءالله تاسو موږ سره شرکت کوئ الله دې دغه اجتماع په خیر او عافیت سره وکړي څومره ضرورتونه دي الله دې د پټو خزانو نه برابر کړي او الله دې زمونږ استاد دپاره او د علاقې دپاره د هدایت یو لوی ذریعه وګرځي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم زمونږ نور الامین شاه باچا صاحب دي چې یو بهترین نعتخوان دی ثناخوان دی او زما خو ډېر زیات خوښ دی یقین د الله په ذاتو که ښکلي نعتونه وي هغه به انشاءالله د مونځ نه پس مختصر شان یا دوه نعته یا یو نعته د خپل د زړه د مینې او د محبت هغه اظهار کوي نو ټول به انشاءالله د مونږ نه پس ایسارېږي الله ستاسو ژوندونو کې برکت واچوي دعا جهان و خیر دې الله نصیب کړي دغه اجتماع دپاره دعا وکړئ چې الله رب العالمین په خیر په عافیت او په خوشحالۍ باندې وکړي او الله د دې ماشومانو دپاره والدینو دپاره او زموږ د دې ټولې علاقې دپاره د هدایت لوی ذریعه وګرځي څومره ضرورتونه دي الله دې د پټو خزانو نه برابر کړي او د دواړو جهانو خیر دې الله زموږ او ستاسو نصیب کړي د دواړو جهانو شر نه دې الله محفوظ کړي څومره مردگان د علیه اسلام چې وفات شوي دي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي خصوصا زموږ دلته ملګری دی جمال د هغوی ترور بیبي وفات شوي الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي بل زموږ په دې خټکو خانانو کې د امیر خان والده وفات شوي الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي نور ستاسو زموږ څومره مردگان شوي دي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي څومره قرضداران دي الله دې د پټو خزانو نه مدد وکړي او د چا د څه د زړه مرادونه دي حاجتونه دي الله د خپل پټو خزانو نه برابر کړي او د دواړو جهانو خیر الله زمونږه او ستاسو نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین